من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا ضد له ولا ند له ولا كفء له ولا مكافئ له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مماثل له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وأولانا وأجلانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. عزیزانو، دوستانو، زمنگا د جماعت اشاعت التوحید والسنہ اکابرین علماء، مشران علماء، کشران علماء، هغی مختلف عنوانات باندې مسائل باندې بیانونه وکړل. الله دې منګ تاسو ټولو ته په هغه د عقیده ساتلو د عمل کولو توفیق نصیب کړي. زه د وخت کې یو څو خبرې ستاسو د ملګرو وړاندې کول غواړم او د خبرو ته په توجه باندې ټول ملګري غوږ کېږدوئ. دا کم آیات کریمه تو سورت بقره دا هغه دا یو جمله ما ولستل دا چې هدل للمتقین. د دې جملې مختصر ستاسو وړاندې یو څو خبرې ذکر کوم او ډېرې اهمې دي، ډېرې ضروري دي. معنا تاسو ته معلومه ده ټولو ملګرو ته، ځکه چې دا مرکز د قرآن حکیم د درس عظیم مرکز دی او شیخ القرآن مرحوم نور الله مرقده او شیخ القرآن موجود علامہ محمد طیب طاهری دامت برکاتهم العالیہ چې هغه په دې کلی کې د پنځپیر او په دې علاقې کې د قرآن حکیم دا میشن او دا پروګرام خپل اهم خدمت ګرځولې ده. نو ظاهره ده چې په معنا باندې تاسو پوهیږئ هدل للمتقین چې قرآن کریم هادي ده، راهنما ده، لار خودون کې ده او مقصد ته رسون کې ده هغه بندگانو لرا چې هغه کې تقوا ده. کومو بندگانو کې چې تقوا ده، پرهیزګاری ده، نو هغه بندگان قرآن حکیم راهنمایی کوي. قرآن حکیم هغه مقصد ته رسي د کوم مقصد د پاره چې دا بنده دا انسان الله رب العالمین پیدا کړی دی. محترم دوستانو، دا د آیات
لفظي ترجمه ده او دا هدایت په دې مقام کې نور ته ویل کېږي توفیق ته ویل کېږي حجت ته هم ویل کېږي چې قران کریم دا حجت دی د پاره د متقیانو دا نور دی د پاره د متقیانو او دا قران حکیم دا انسان خپل مقصد کې کامیابول غواړي چې دا بنده دې طرف ته خپل توجه وکړي نو الله رب العالمین دا بنده کامیابوي دا متقین د دې معنا سیدنا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل دا فرمائی هدى للمتقین من الكفر والشرك والمعاصي كلها قرآن حکیم دا هدایت دے دا پارا دا متقیانو دا متقیان سوک دی چې دوی ځان بچکی دا کفر نا دا شرک نا او دا ټولو گناهونو نا پا دا معاصیو کی یو معصیت دے دا کفر او دا شرک نا رستو چې هغې ته ویلی کېږي بدعت نو بدعات هم په دې کې شامل دي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې بیان کړی دی چې متقی اعلی انسان جوړیږي چې هغه کې کفر نه وي هغه کې شرک نه وي هغه کې بدعات نه وي هغه کې رسمونه او رواجونه نه وي داغه دا زندگی دا ژوند خالص د الله رب العالمین د کتاب او خالص د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې مطابق وي نو دا بنده کامران او کامیاب دی دا کفر الله نه منل یا رسول الله نه منل یا یو حکم د احکام د شرعنا چې الله رب العالمین یو حکم کړی دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې ده او یې کړې ده د ضرورتو د دین نه ده او یو بنده یې زه نه منم دې ته ویل کېږي کافر مشرک ویل کېږي هغه انسان ته چې هغه د الله سره د الله په ذات کې یا د الله پاک سره د الله په صفاتو کې د الوهیت د خدایتوب یو مخلوق شریک وګرځوي لکه ذات کې شریک څرنګه ګرځوي ذات کې داسې چې خدایان دو دي مالکان د خیر او د شر دا دو دي نو کله وای درې دي کله وای څلور دي او مختلفو خلقو ځان له په مختلفو علاقو کې دغه شانې خدایان مددگار او حاجت روا ګرځولي وي او د هغې بندګي کوي هغې ته سجدې لګوي د خدایتوب په نظر باندې هغې ته ګوري او علماء لیکي وما من قرية الا ولها اله يعبد داسې یو کلی نشته دی چې هغه کلیوالو ځان له یو خدای جوړ کلی نه وي او د هغې د بندګي نشي کېدلی هر کلی کې خلقو د ځان لپاره خدایان جوړ کړي دي او د پنځپیر دې علاقې کې هم ډېر خدایانو هغه مړه خدایان هغه ژوندي خدایان چې کله شیخ القرآن والحدیث علامه محمد طاهر نور الله مرقده دی علاقې ته راغی دا ټول ملک ټول پاکستان او د غرونو د علاقې دا په دې کفریاتو کې په دې شرکیاتو کې په رسمونو کې په رواجونو کې مبتلا وي او دا هغه مهنت او دا هغه جدوجهد نن سبا تاسو دا هغې ثمره یې تاسو چې ګورئ او دی لوی مجلس ته او دی لوی اجتماع ته چې تاسو دا ملګري نن سبا د مختلفو علاقو نه د مختلفو کلو نه تاسو راغلي د مختلفو ضلعو نه دا د هغې اکابرینو مشرانو هغه مهنت او جدوجهدو چې د شرکیاتو ردې وکړو د الله په ذات کې د الله سره شریک نشته په صفاتو کې هم شریک نشته دی یو صفت د رب العالمین دی چې غیب دان دی په غیب باندې الله نه ما سوا څوک هم پوهه نشته دی
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اے نبی اعلان وکا دے ټولی دنیا ته وایا، پاکستان والو ته، هندوستان والو ته، عرب ته، عجم ته، ټولی دنیا ته اعلان وکا لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. د الله نه بغیر اسمانونو والا زمکه والا هیڅوک په غیب باندې نه پوهیږي سوا د الله رب العالمین نه. هغه یوازې غیب دان دی. یو سړی دا عقیده وساتي چې زما پیر، زما مرشد، زما یو معبود، یو مسجود، یو قبر والا زما د حال نه خبریږي، زما د حال نه خبر دی، ما ویني. عزتمندو دې سړي د الله سره په غیبدانۍ کې شریک جوړ کړو. د الله نه ما سوا بل څوک په غیب باندې په پټو څیزونو باندې پوهیږي نه. غیب هغې څیزونو ته ویلی کېږي چې د انسان د حواسو نه بهر وي، په عقل نه معلومیږي او په حواسو نه معلومیږي، نو دې ته ویلی کېږي غیب. وحی په هغې باندې نه وي راغلي، دې ته ویلی کېږي غیب. ما غاب عن الناس چې د خلکو نه پټ وي، نو په غیب باندې یو الله پوهیږي، بل څوک نه پوهیږي. دویم دا چې د عبادت حقدار د الله نه ما سوا بل څوک په دې ټولې دنیا کې نشته دی. نه پیران دا حقدار د بندګۍ دي چې د هغې د بندګي وکړی شي، نه قبرونو والا، نه پیریان، نه ملایکه، نه مړه او نه ژوندي. ځکه دا ټول مخلوق دی، دا ټول عاجز دي او د بندګۍ حقدار هغه صرف الله رب العالمین دی. هغه مسجود دی، د هغه په نوم باندې نظر و نیاز او منښت به ورکولی شي. د الله د نوم نه ما سوا د بل چا د مخلوق په نوم باندې نظر ورکول، منښت ورکول عزتمندو د الله سره شریک جوړول دي. ځکه النظر عباده، فقهای کرام لیکي نظر عبادت دی. او څوک چې د الله نه ما سوا د مخلوق په نوم باندې نظر نیاز منښت مني، قرآن حکیم کې یو کرتی ویلی دي مور پتا باندې حرام ده، او دا خبره و کرتی کړې ده چې نظر نیاز منښت د غیر الله پتا باندې حرام ده. او احادیث مبارکه د دین ډک دي. فقها او دارنګي اهل افتا ټول علما په دې متفق دي چې د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې نظر نیاز منښت چا چې وکړله ښځه پې طلاقه ده او هغه بچیانې بیا د ده نه دي، هغه حرامیان دي. بیا دا د نکاح ماتحت دا بچې نه دي شوي. او که چا نظر نیاز د غیر الله ومانه او توبه وکړه، کلمې وویله، نو بیا به تجدید د نکاح کوي، دوباره به بیا نکاح تړي. هغه نکاح مخکینی هغه مات شوی دی. دا پیر بابا رحمت الله علیه په تذکرة الابرار کې لیکي، او پیر مانکی بابا رحمت الله علیه په هدایت الابرار کې لیکي. دا صفا مسله ده. ټول فقهاو او علماو دا ذکر کړی ده. زمونږ په دې ملک کې نظرانې وي، د اولیاء کرامو په نومونو باندې منښتې وي، دا من د بابا دی، او هغې ته دا نظرانې شکرانې پیش کېدلې. هغه مرد مجاهد، هغه د دین سره مینه محبت، د توحید سره مینه محبت کوونکو بندگانو دغه خدمت په دې ملک کې وکړ. نن سبا ډیر الحمدلله خلک په دې خبره باندې پوه شو چې نظرانې د غیر الله نه کوي. دا شرکیات نن سبا ډیر کم خلک کوي. بیا هم چې ته ګورې او لاړ شي وګورې زیارتونو ته، پیر بابا ته لاړ شي یا ښکته پنجاب ته لاړ شي، پنجاب کې خو چې ګوري هر ځای کې چې قبر دی نو په هغې ګنبد جوړ دی، نظرانې دي، پیسې دي، او خلک ولا اشیا راوړي او نظرانې ورته پیش کوي. دغه پیسې هم حرامې دي. یو ګډه چیلې چې یو انسان هغه د ولی په نوم باندې ذبحه کړ، دی ویله دا نظرانه د پیر بابا ده، دا نظرانه د اټک بابا ده. دا خبره وکړله او دا یې ذبحه کړ د غیر الله په نوم باندې. د دې خوراک حرام دی. دا سړی مشرک دی. د دې نظرانې خوراک دا حرام دی. دا څوک هم نشي خوړلی. دا به خخوي، کنده به ولکني، په هغې کې به خخوي. ها دی منلي و چې زه به یو ګډ د پیر بابا په نوم باندې ورکوم،
نو دا دې پرېږدي توبه دې وکړي په اخلاص باندې او دغه عمل دې پرېږدي نو دا سړی بیرته واپس اسلام ته راغی. نو عزتمندو دا زمونږه په دې ملک کې دا شرکیاتو دا بدعات او رسمونو رواجونو چې خلقو کوله دارنګې زمونږ په دې ملک کې چغه د غیر الله پیره بابا را مدد شي ولې ځوانه په نیکۍ راورسېږي شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله څه شی خو د الله دپاره ماته راکه دغه د اولیاو بندګي وه د اولیاو ته چغې فریاد الله رب العالمین دا مهرباني وکړه چې زمونږ په دې ملک کې زمونږ عقیده د توحید میلاو شوله دا د دې پنجپیره د دې کلي نه الله رب العالمین د دې مسلې دا خدمت قبول که په دې دنیا کې او ډېر لوی لوی خلکو لوی لوی عالمانو الله دې پرې رحم وکړي لیکن هغوی د خولې نه دا کلمه نه وتله چې الله یو دی الله سره شریک نشته دی الله رب العالمین په غیب یوازې پوهېږي هغه معبود دی تنها هغه مسجود دی تنها د هغه نظرانه به ورکولی شي تنها او دارنګې هغه بندگان چې هغوی د الله رب العالمین سره مینه محبت او هغوی د دې خدمت دپاره خپله وینه ورکړې ده زمونږ چارسدي کې شهید اذان رحمت الله علیه هغه وینه ورکړې ده قرباني ورکړې ده د دې مسلې دپاره. نو عزتمندو الله دې موږ تاسو له دغه عقیده د توحید نصیب کړي او د ګناهونو نه د بدعاتو نه د شرکیاتو نه د الله رب العالمین زموږ ستاسو د ټولو حفاظت وکړي.